خذوا حذركم أو انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. دا الله رب العزت دلته دو قسم خلق دی، یو منافقان دی او دویم کمزوری مسلمانان دی. نو د مکه معظمه دور کې بعضی صحابو پیغمبر خدا ته شکایت وکړو چې موږ په زمانه د کفر کې نو ښه عزت منو ښه زورورو، چې کله موږ اسلام راوړو نو موږ کمزوري شو. نبی علیہ السلام ورته ویلې چې ما ته اجازت نشته جهاد کولو له، تاسو په دې وخت کې تیاری وکړئ، عباداتو لزور ورکئ، ذکر و اذکار لزور ورکئ، او خپل قوا او خپل طاقتونه دا بحال وساتئ چې کله الله تعالی حکم وکړي نو بیا به دې خلکو مقابله کوو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذوا حذرکم وعلی خپل یری او تقیز لرا. حذر تقیز ته وایي، بیداری ته وایي. فانفروا ثباتنا اوزئ تاسو ډلې ډلې، چې کله تاسو ته حکم وشي نو ډلې ډلې اوزئ تاسو. او انفروا جميعا یا اوزئ ټول. کچرې نپیر عام نه، عام لامبندي نه، نو بیا تاسو کې جماعتونه جماعتونه د پیغمبر د هدایات او تعلیمات مطابق ځئ او جهاد کوئ. او انفروا جميعا او کنه عام لامبندي وا، عام اعلان امیر وکړو چې د سلم به اوزئ نو ټول اوزئ بیا. وان منکم ځنې په تاسو کې داسې خلک شته چې یا منافقان دي یا ضعیف مسلمانان دي. لمن خامخا هغه څوک دي لیبطئن چې هغه سستیږي د دې جهاد نه، رستو رستو کیږي. فإن أصابتكم مصیبة که اورسیږي دوی ته یو مصیبت او تکلیف، نو که اورسیږي تاسو ته یو مصیبت او تکلیف نو قال دی وی قد انعم الله علی، خدای را باندې لوی احسان کړی چې د مسلمانانو سره هلته ومنو. کنه دا مشکل کم مشکل څه چې دا مسلمانان مخامخ شو، نن به زه هم دې سره مخامخ وایم. الحمدلله چې دا هلته نه وم. اذ لم اکن معهم شهیدا، چې زه نه وم دوی سره دا هلته حاضره، کنه دې مصیبت کې به زه اوس پروت وی. ولئن اصابکم فضل من الله، خو که د دې په مقابله کې تاسو ته مهرباني میلاو شي د جانبه د الله نه، فتح راشي، کامیابی راشي، میدان وګټلی شي، نو لیقولن بیا دا منافقان وایي یا دا کمزوري مسلمانان، های های ډېر بد قسمت یې منو، داسې عام مقیمان خرابیږي. ته ګوره دونه مزیداره موقع او دونه لوی مالونه او دولتونه او په ډېره اسانۍ د مسلمانانو لاس لراله او زه پکې نه وم. دې خپل تندي له ټاق ورکړي داسې، او دې خپلو خپلو سوک راواچوي، خو بېکاره یې تاسو زه نه وم بوتلی دی. نو وایي ولئن اصابکم فضل، مسلمانانو که تاسو ته مهرباني ورسیږي
غنیمتونه فتحې کامیابی راشي لیقولن نو وایي دا منافقان یا کمزوري مسلمانان داسې خبرې کوي کأن لم تکن بینکم وبینه موده چې گویا کې نو ستاسو او د دوی په منځ کې څه دوستانه او تعلق داسې ستاسو په ګټه باندې خفه شو لکه ستاسو او د دوی په منځ کې چې هېڅ یارانه او دوستانه او تعلقات بالکل نه لکه د دشمن په ګټه چې سړی څنګه خفه کېږي داسې ستاسو په ګټه باندې دا خفه کېږي او یا لیتنی کنت معهم ای افسوس دی چې زم نه دې ملګرو سره وې فافوز فوزا عظیما نو ما به یو ډېره لویه کامیابي حاصله کړې وه او ډېر لوی شی به مې حاصل کړی وی زما دا قسمت داسې بېکاره دی چې چېرته موقع نو زما نه خطا کېږي الله فرمایي فلیقاتل فی سبیل الله پس فلیقاتل پس او دی جنگیگی پلار دا اللہ کے الذین اغا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ او دی جنگیگی دا اللہ دا دین دا لڑولو دا پارا اغا کسان چی غورکی جوند دنیا بالآخرہ پا مقابل دا آخرت کی دا الطريق الموصل إلى إعلاء كلمة الله بأن يعبد وحده ولا يصطلي حدو مسلم في دينه ولا من أجل دينه نمانا يبتغون إذ يطلق الشرع على البيع أيضا نمانا دادا چه فليقاتل في سبيل الله پس ادی جنگیگی پلار دا اللہ کیا کسانو یشرون الحیات الدنیا چی غورکی جوند دنیا پا مقابلہ دا آخرت کی او ومن یقاتل فی سبیل اللہ سوک چی جنگیگی دا اللہ تعالی دا دین دا غلبے دا پارا نو پا یقتل پس دے شہید شی او یغلب یا دے میدان اگٹی فسوف نؤتیه اجرا عظیما زردا چی وربکو منگا دیتا لوی مزدوری پا جہاد کے دو خبری دی یا با پدے لار کے سڑے شہید شی نو دا آخرت کامیابی تمام ترب ورطا ملاو شی او یا با پدے لار کے غلبہ حاصل کی میدان با اگٹی او دا کفر پا سرنو بانی او دا کفارو پا سٹونو بانی بخبی کی دی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ وما لکم سریتا صلح اے مومنانو چن جنگے گئی دا خدای دا دین دا غلبی دا پارا والمستضعفین اول جنگے گئی فی خلاص المستضعفین وخلاص اولو دا گئی کمزور مسلمانانو کے من الرجال والنساء دا سڑونا و دا زنانونا والبلدانی او دا معشومانونا مکہ معظمہ کے مکہ معظمہ کے مسلمانان کمزوری زنانا معشومان ضعیفان بوډاګان چې هغوی د مدینې لار نه پیژندله هغوی مدینې ته نشو تللی نو هغوی په دغه زندانونو کې د مکې معظمې د امن په ښار کې هغوی د ضررونو او تکلیفونو او مشکلاتو سره مخامخ نو هغوی به دا دعاګانې رب ته کولې یقولون آکسان اغا سڑی زنانا او ماشومانو الذین یقولون اغا چوائی ربنا اے زمانگ پروردگارا اخرجنا من هذه القریة الظالمی اہلوها اوباسی منگ ددی کلینا دا سکڑے چھ ظالمان دی اسیدون کی دی مراد تیرے مکہ معظم خار دے
وجعل لنا من لدنك ولیا، اے اللہ اگرزے زمانگ دا پارا دخپل طرفنا من لدنکا دخپل طرفنا ولین یو کار ساز ان کے، او وجعل لنا من لدنک نصیرا، او گرزے زمانگ دا پارا دا جانب اخپلنا یو امدادی۔ دا دعاگانی بے کولی، نبی علیہ السلام بردید پارا دعا کولا، روایتو کی راجی دی بخاری حدیث دے، اللہم انجی ولید ابن الولید، اللہم انجی پلان، اللہم انجی پلان، خدا پلانی ازاد کی پلانی ازاد کی۔ لوی لوی رئیسان خپلو زامنو چه زامنی مسلمانان شویو خپلو کورونو کې په کوټو کې په جیلونو کې اچولیو، زنځیرونو باندې تړلیو، قسمه قسم ظلمونه او بې انصافۍ به یې ورسره کولې چې دا زمونږ نه مني او د بل سړي مني، نو هغوی به دا دعاګانې به کولې۔ کله چې فتح مکه وشوه دعا قبوله شوه او نبی علیه الصلاة والسلام فتح یاب شو او کله د مکې معظمې نه روانېده مدینې منورې ته عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ یو زبردست صحابی دی، یو زبردست سړی دی، هغه په خپل ځای باندې د مکې معظمې گورنر مقرر کړ او داسې د هر مظلوم بدل د هر ظالم نه واخیسته او د هر ناحق نه د هغه حق حقدار ته ورکو، او څنګه چې هغې دعا کړې وه هغسې دعا الله منظور کړه د هغې په باره کې، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کسانو چې ایمان راوړی دی جنګیږي د خدای د دین د غلبې دپاره، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کسانو چې کفر کړی دی جنګیږي په لار د طاغوت کې، د طاغوت په لار کې جنګیږي، د طاغوت د نظام دپاره جنګیږي، فقاتلو اولیاء شیطان، پس مړه کوئ تاسو دوستان د شیطان، ان کید شیطانی کان ضعیفا، یقیناً دے چل او فریب د شیطان کمزورے، د شیطان فریب اسم کمزورے دے، او کله چې د الله رب العزت د تدبیر مقابله کې راشي نو بیا خو اسم نه دی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ دا بعض صحابو د نبی علیہ السلام نه لکه عبدالرحمن ابن عوف دی، دا هغه سره د هغه ملګري دي راغلي دي، د نبی علیہ السلام ته وایي یا رسول الله مونږ چې د جهالت او د کفر په زمانه کې وو نو مونږ زورورو
مونږ ته هیڅ اوچت نشو کتلی، چاره ښځې ته یې نشه کولی. نو چې کله مونږ مسلمانان شو، د اسلام لاره مو خپله کړه، نو اوس مونږ سره خلک زیاتې کوي، مونږ ته مشکلات سازوي او مونږ غږ نه کوو. ته مونږ ته بیا څه مه وایئ، جواب چاله مه ورکوئ. نو دا بعضې صحابو د پیغمبر خدا نه د جهاد اجازت غوښته، نبی علیہ السلام ورته اجازت ورنکړه او ویل چې فی الحال ما ته اجازت نشته. دی وخت کې به تاسو خپله صفایي کوئ، خپل تیاری به کوئ او جنگ ته به ځان سازوئ. او د هغې دا دی چې تاسو به خپل روحي قوت دا بړاوئ، منځونو له به زور ورکوئ، ذکر و اذکار له به زور ورکوئ، او په دې طریقه باندې به بیا د کفارو مقابله کوو. آیا نه ګورې ته آیا کسانو ته قیل لهم چې ویلی شوي ته کفو ایدیکم، لاس بند کوئ خپل، ما ته له اجازت نه دی شوی، جنګونه مه کوئ. واقیموا الصلاة، دې په ځای باندې دا کار وکئ، واقیموا الصلاة او دروئ مانځه لره، واتو زکات ورکوئ زکات لره. فلما کتب علیهم القتال، کله چې فرض شو په دوی باندې جنګ، کله چې حکم راغی د جهاد، اذا فریق منهم، ناسا په یو ډله دک مسلمانانو نه، یخشون الناس، یریده د خلکو نه، که خشیت الله، په شان د یریده الله، او په معنا د بل بل اشد خشیه، بلکې ډېر سخت په اعتبار د یری سره، دونه یریدل چې دونه د الله نه بیا نه یریدل. وقالو ویلی ربنا لم كتبت علينا القتال، ای زمونږ ربا ولې تا په موږ باندې جهاد فرض کا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ولې نه رستو کو تا موږ لره هغه نیټې قریبې ته، تاسو اوس پورې ویل چې جنګ پکار دی. قل ورته ووایه متاع الدنیا قلیله، سامان د فیدې د دنیا لږ دی، دا ډېر زر ختمیږي. والآخرة خیر لمن اتقا، او کور رستنی او آخرت چې دی ډېر غوره دی د هغه چا لپاره چې یریږي د الله نه. ولا تظلمون فتیلا، او په تاسو باندې به زیاتې ونشي په اندازې د پتیلې باندې، د باتۍ په انداز باندې دا کنایه ده د قلت نه. اینما تکونو یدرککم الموت، کم ځای کې چې یی تاسو د ځمکې په کومه برخه کې یی، یدرککم الموت، او به مومي تاسو لره مرګ. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر که یی تاسو په کلاګانو مضبوطو کې، په هغه چونګچو او لوړو لوړو کلاګانو کې، بندې او پورې کلاګانو کې تاسو یی، هلته به هم در پسې مرګ درشي، هلته به هم د مرګ نه بچ نشئ. که ته هر څومره تدبیرونه کې، د مرګ نه خلاصې نشته. قرآن کې الله تعالی دې زنکدن والا کس ته وایي ذالک ما کنت منه تحید، ذالک دا هغه شی و چې ته ته یېرېدلې، دا هغه شی و چې تا پټ پټ تدبیرونه کول چې زه به د مرګ نه څنګه بچ شم، د مرګ نه په کومه طریقه بچ شم. ذالک ما کنت منه تحید، چې نیټه راشي د دنیا هیڅ طاقت بیا سړی نشي بچ کولی. وان تصبهم حسنتنا، او که ورسیږي دوی ته ښه حالت، یقول وایي هذه من عند الله، دا د جانبه د الله نه دی. الله ته پته وه چې موږ د دې احسان موږ حقدار وو، ځکه الله دا احسان وکړو. وان تصبهم سیئة، او که ورسیږي دوی ته بدحالي، مصیبت راشي، تکلیف راشي، مړی راشي، یقولو وای دا منافقان او کمزوري مسلمانان، هذه من عندک، دار جانب رستانه دی، دا منګه تاسو سره ستا دین منلی دی، د خپلو پلارانو دین هم پریښی دی، تاسو سره هم دا دین منلی دی، دا ټول د دې وجه ده. قل ته ورته ووایه کل من عند الله، دا ټول د جانبه د الله نه دي.
خو او بد دواړه د جانب ده والقدر خیره وشره من الله تعالی. هذه من عندك واي قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم سشبدي پدې خلکو باندې لا يكادون قریب ندي دوی يفقهون حديثا چې پوه شي په خبره باندې. ما صابك من حسنة اغا چې پیغمبر رسی تا تا د حالتنا فمن الله دار جانب د الله نبی. وما صابك من سيئاتنا او اغا چې رسی تا تا د سبد حالتنا فمن نفسك دا ستا د نفس د وجې نه دی. یعنی معنا دا ده چې دې کې ستاسو د نفس حصه برابره ده چې تاسو نه په بعض ځایونو کې کمی کېږي. وارسلناک للناس رسولا او لګلې دې مونږه تعالی را خلقو ته پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله په دې باندې گواه. ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. چاچه تاویداری وکړه د الله د رسول فقط اطاع الله د یقینا د الله تابعداري وکړه ځکه چې دا د الله ته د الله د پیغمبر تابعداري خود دی وجنه ته کوي چې الله ویلي دې تابعداري وکړه. او من تولى چا چې اعراض وکړو فما ارسلناک علیهم حفیظا نه دی لګلې مونږه تعالی را په دی باندې محافظ د اعمالو د دوی. ويقولون طاعتنا وایدی طاعت امرنا طاعه. دا کمزوری مسلمانان دي منافقان دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې چې ناشتي نو وايي امرنا طاعه جی زمون خبر خو منلی مون خو به ستاسو خبره منو. دا په مجلس ته پیغمبر کې وکی فإذا برزوا من عندك کلا چې اوزی من عندك د خواستانا ستا د خوانه لاړ شي بیت طائفة منهم شپه تیری یو جماعت د دوینا غیر الذی په ما سوا دا خبرې تقول چې د ویلا بیا حالته دا نه وایي چې امرنا طاعه بلکې بیا حالته نوري منصوبې د شپې سازی. والله یکتب ما یبیتون الله لیکي هغه چې دوی پس شپه تیری. فاعرض عنهم مختواړه وردوینا وتوکل علی الله او ځان اسپاره په الله باندې. ځان سپارل په الله دا معنا ده چې تاسو به اختیاري تدابیر بنه کوي. دا معنا نه ده. توکل دی ته وایي چې استعمال د اسباب وکي اعتماد به په الله وکي. دا معنا ده. نور ته تدبیر به خپل کوي کپوزې ته ساچې مچوا کلاسونه انځم انځه او که نور حفاظتونه او صداسې طریقې یې جایزې نو هغه هم ټولې کولی شي. او دا بله خبره ده چې په تقدیر الهي کې څه شی لیکلی شوی اب ضرور کیږي نو ځکه وایي والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم
وتوکل علی الله وکفى بالله وکیلا افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق سوچ نه کوي په قرآن کې چې دا قرآن الله سر پار راولېږلی دی دې قرآن موږ ته څه وایي موږ قرآن موږ د کومو خبرو نه بندوي قرآن موږ ته د کومو خبرو حکم کوي ولو کان من عند غیر الله کوي دا قرآن سوا د الله نه د بل چاره طرفه وي لا وجد الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا مندل به د خلکو پر قرآن کې ډېر اختلافات واذا جاءهم امر من الامن کله چې راشي دوی ته یو خبره د امن د امن یو خبر راغله د میدان جهاد نه د امن یو خبر راورسېده او الخوف یا د یری یو خبر راورسېدله نو اذاعوا به دوی دا خبره خورئ دې ته نه ګوري چې دې خبرې په خورولو کې فایده ده او که دې په نه خورولو کې فایده ده دی وجنا ولو ردوه کدا خبره دی واپس کړی وی الى الرسول پیغمبر اسلام تا و الى اول الامر منهم او خاندانو د اختیار تر دوینا دا مجتهدینو د امت ته دوی وړاندې کړی وی نو علمه الذین خامخا پوه شوي بو د دې خبرې په ته باندې چې خورول غواړي که نه الذین هغه کسان یستنبتونه منه چې هغه استنباط د مسائلو کوي منهم د عام خلقونه مستنبتین معنا مجتهدین چې هغوی د احکام روباسي د قرآن او سنت نه د قرآن پر رازونو باندې پوهېږي هغوی به دې ته خبره کړې وه چې یا دا خبره د خورولو ده او یا دا خبره د خورولو نه ده ولولا فضل الله علیکم ورحمته که نه وی مهرباني د الله په تاسو باندې ورحمته او دارنګي رحمتونه د الله لتبعتم الشیطان خامخا تابع شوي وي تاسو د شیطان الا قلیلا مگر لږ غوندې بدر کې پاتې وو الله مخکې فرمایي دا چې کفارو سره جنګېږئ نو هر قسم ته حربی به استعمالوي او سیاسی چالونه به هم په جهاد کې استعمالوي د کفارو خلاف فقاتل فی سبیل الله پس او جنگیږه د الله د دین د غلبې دپاره پیغمبره لا تکلف الا نفسک تکلیف کې نشي اچولی مگر ځان ستا یو طرف ته جهاد کوا په خپله باندې بنفس نفیس او بل طرف ته په جهاد باندې مسلمانان گرم کا وحرز المؤمنین او گرم کا تیز کا مومنانو له په جهاد باندې عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا قریب دا چې الله بن کی جنگ دا کسانو چې کافران دي والله اشد بأسا الله ډیر سخت دی په اعتبار د جنگ کولو سره و اشد تنکیلا او ډیر سخت دی په اعتبار د عقوبت او د عذاب ورکولو سره تنکیل عبرتناک عذاب ته وایي من یشفع شفاعتا حسنتا څوک چې سپارش وکړي سپارش ښه یکن له نصیب منها ای به دې دپاره برخه د هغې نه د نیکۍ کارونه خلکو ته وښودل د ده د هغه نیکۍ په کارونو کې باقاعده حصه ده ومن یشفع شفاعتا سیئتا چا چې سپارش وکړه سپارش بد ناکاره سپارشونه یې وکړه یکن له کفل منها ای به د دپاره د دې نه بوج او عذاب د دې نه په ده د الله تعالی به د دې په ځای باندې عذاب ورکړي وکان الله علی کل شیء مقیتا دی الله په هر څه باندې مقتدره نو مقیت معنا ده مقتدر دی الله په هر څه باندې طاقتور واذا حییتم بتحیة کله چې په تاسو باندې سلام ولستلی شي په سلام لستلو سره تا ته څوک کوي السلام علیکم
نو په حیو باحسن منها تاسو جواب ورکئ په ډېر ښه باندې دینا داسې ورته ووایه او وی السلام علیکم ته وعلیکم السلام ورحمت الله او ردوها او یا داسې وکړه چې هغه څنګه هغه وی السلام علیکم نو ته وعلیکم السلام دا او ردوها دی او نور دا بیا تاسو روایت او حدیث کې راځي چې څونه ټکي زیاتې نو لس نه کوي زیاتېږي ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا دی الله په هر یو څیز باندې حسابدان الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهما ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهن سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكما ويأمنوا قومهما كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سقطتموهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا دا الله لا اله الا هو الله چې دې نشته دې معبود بر حق الا هو مگر دا یو الله دې ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه خامخا برا جمع بکی الله تعالی تاسو لره ټول ورځ د قیامت ته لا ریب فيه اس قسم شک نشته پدې کې چې دا به ضرور